بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الودیعه. مخکی کتاب الغصب بیانو او مناسبت ورسره ده. مناسبت دلتم د تقابل د دوړو ترمنځ. غصب کی اخذ الغاصب مال الغیر قهرا او په ودیعه کی ترک المودع ماله للغیر حفظا. نو التا قهرن د چمال خستلو غاصب اخلي او په ودیعه کې مودع خپل مال غیر سره به تور حفظ کړي. دوړو کې تقابل لې. ودیعه فعیل وزن دی فعیله معنی د پر خودل او هو مطلق الترک ته لغت کې ویل کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لئنتهین اقوام ان ودعهم الجماعات. من دي شي دي اقوام سبيلو جان شریف جماعتو کی ناظریږي وي تاسو رسې کنه اتر کو اصطلاحي تعریفي ترك الاعيان مع من هو اهل للتصرف في الحفظ مع بقائها على حكم ملك المالك. اعيان پر خودل مع من هو اهل للتصرف هغه چا سره څوک شي د تصرف اهل وي یعنی مودا د پارا عقل شرط درست براشي چې د تصرف اهل خجول شي. اعیان پر خودل دا غچا سره چې د تصرف اهل وي پس کې د تصرف اهل وي فی الحفظ بحفظ کې مع بقائها على حكم ملك المالك. سره د دینه د اعیان با په حکم د مالک د ملکی هغه ملک نه بنوځي. ولې یو ودیعه دا چې دلته بیان دی یو امانت دی. نو دوړو منس کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. ودیعه خاصه ده قصدن د چا سره یو شي کې دی بطور امانت. موږ ورته پښتو کې امانت وایو ودیعه ته. او امانت عام دی هر هغه شی چې غیر مضمون وي. هلاک په صورت کې تاوان نه وي استهلاک په صورت کې تاوان وي. قصدن چا سره خوده شوی کې غیر قصدن وي. مضاربت مال له امانت ده. شرکت مال امانت ده. وکیل بلاس کې سدي امانت دي. مستاجر بلاس کې شی مستاجره امانت ده. مستعیر بلاس کې شی مستعیر امانت ده. لسب سے ورځه هوا یو کبړه راوچا تکړه د چاغي کې وګرځیدل د امانت ده. نو امانت چې ده عام دیکھا. والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد. من غير قصد بك زرين دي قدانا دي زرين قصدا يرست راضي بهم بنلقة الريح ثوبا في حجره. والحكم في الوديعة على قد وديعي حكم سده أنه يبرأ من الزمان إذا عاد إلى الوفاق. که وفاق ترا واپس شو زمان ختمیږي. رسو مسله را روانه ده ښا سواری و د ورکړی و ودیعت کی نه د به سواری شروع کړل. هغه مثلا اوخه ورکړی و د سواری به شروع کړل دا ولنه وجایز نو مضمون شو واپس ویل چې هغه د کی غونا ده او خپل ځای ته واپس را وستله نو هغه زمان واپس ختم شو. تاسو را سیدا بچا کې د ودیعت کی امانت کی به خبره بدره ده. وبالامانه لا يبرو الا بالاداء الى صاحبها. اخري مسله بده بیان وکي. رکن ایجاب او قبول له و ایجاب او قبول لپاره الفاظ نه دي ضروري. دلالتن ایجاب او قبول هم کافی دي. دې معنی غني مسلې متفرق کړي دي. درې څلور کسان دي سمونونه ورسره دي. یو پکې مثلا شریو زر د پاره او د سماعتي د پاره لاړې او سمانی دی سپری خود لور ته وینول چې دې حفاظت کوي دا هم ودی ادا. تاسو رسي ان دلالتن چې ام ودی یو سړي بل ته ویل د ازما غاړې دلته ودرو مېلا وې دروا ندم ودی ادا دا په ځای کې ودرول اوس به حفاظت کوي. دلالتن ایجاب او قبول هم کافی دي. فقہی ضوابط کوي ودیعت میں دلالتن ایجاب و قبول بھی کافی ہے.
شرط ولا څه دی كون المال قابلا لاثبات اليد مال بدسي چې قبضه پکې راځي ليتمكن من الحفظ چې حفظ پکې متمکن شي ممکن شي اوس عابق غلام امانت کې خود الوديع دا نه صحیح یا غمل چې سمندر کې غورځیدل او بو خوشي کړي دي نو شرایطو کې دا دی چې د غمال با د قبضه قابل وي او مودع چې دی دا با عاقل وي بالغ او آزاد کېدلی بدای کې وي شرط نه دی او مودع د کې شرط دار چې دا با عاقل وي د دم بلوغت او ازادي دا شرط نه را حکم وجوب الحفظ دی مودع باندې لازم ده چې وسته د حفاظت وکړي سبب یې څه دی لکه دا ولی ودیعت جایز دی نو د نفسي ثبوت د باره سبب تعلق البقاء المقدور بالتعاطي هغه تعلق د بقا دی اصل کې یو مسله د تاسو لغوه کې دی اصول فقه څومره احکامات چې دي کغه فروض یو کو اصول دي ایمان بالله دی او کام فروعات دي ټول متسبب باسباب دي ټول د بار اسباب شته لازم د جمهور رائے ده تاسو خبره پويږئ به اسباب دوی یو سبب د وجوب ادا د پاره وي او یو سبب د نفس وجوب د پاره راځي لک فرق او پیجنو نفس وجوب ادا څه مطلب دی نو د دیو عام فرق خدای تعریف نه معلومیږي نفس وجوب چاته وای چې د سړي په ذمہ یو شی واجب شي بس دا نفس وجوب دی وجوب ادا چاته وای دا اصل کې بنفس وجوب متفرع وي ښا وجوب ادا چاته وای چې ادم واجب شي او ادا له واجبي چې مخکې د ذنبي نفس وجوب وي نفس وجوب نه علاوه وجوب ادا نه راځي نو به دوه صورتې کله نفس وجوب او وجوب ادا په یو ځل راځي او کله نفس وجوب مقدم وجوب ادا رستوي دا سینه شي کېدل چې نفس وجوب نه وجوب ادا دی راشي برحال نفس وجوب د سری بزمه یو شی واجبي دا یاد کې ښه انتهي اهم ټکه ذکر دی چې زیب زیادت استعماليږي او وجوب ادا چې ادا لازم شي علامه ادا ده کنه علامه چې دا نفس وجوب چې وجوب ادا دا د امیر د امر په وجه واجبېږي ما په دې زرین باندې پیسې پورې وي 1 تاریخ باندې مې کتاب خرڅ کړو 32 تاریخ متوت پیسې راکا دا اوس د وجوب ادا سبب شو نو علامه دا ده چې د وجوب ادا د لپاره سبب د امر امر وي اقیم الصلاه دا سبب دی وجوب ادا د لپاره اتو الزکات الله جل شانه امر دی دا امر دا سبب دی وجوب ادا د لپاره اتم الصيام او اتم الحج وغيرها تصور سي او د نفس وجوب د لپاره سبب چی دا امر نه دی لپاره اسباب ظاهري لکه مازیګر مون د لپاره مازیګر وخت دی ماسپخیم غیر لپاره ماسپخیم وخت دی او د رمضان د صوم فرضي روزه د لپاره رمضان دی حج د لپاره بیت الله دی دغه شان پس ورزه زکات د لپاره غ نصاب او مال دی تاسو رسې کنه نو زدش ولا وجوب ادا نفس وجوب تعریفونه کې فرق او علامات او علامات سره فرق رااله دغه اهم علامه ده چې په امر د امر باندې چرشي نه دا وجوب ادایي دای که سبب نو کوم سبب راشي نه به وجوب ادایي او که اسباب ظاهري سبب نو به هغه مسبب نفس وجوبي به من او وسوري بس مساله کو اصول دی او کو فروع دي دا ټول د نفس وجوب د لپاره اسباب ظاهره شته هر شي د لپاره هر یو شی وجوب چی د متعلق وي تعلق وي د یو سبب ظاهره سره اگر مونږ د وخت سره لکه وخت ویل صوم د رمضان سره د حج د بیت سره او د زکات د مال سره به د وجوب
به د سبب نفسي وجوب د سبب د پیژندلو دوه طریقې علامه شامیم زب ذکر کړي او علامه شامیم ذکر کړي هغه دا چې مضاف الیه چې دا سبب وي عام طور باندې مضاف د پاره او دویم دا یو شی چې د بل سره داسې تعلق وي چې د بل په تکرار باندې دغه شی مکرر کیږي نو دغه بل چې کنه دا به ورله سبب وي د با سره داسې تعلق وي چې د با د تکرار په وجه اکه تکرار راځي نو بابا سبب وي د د باره یعنی به الفاظ دیگر ملزوم به سبب وي د باره د لازم بس دا دوا علامات دي د نفسي وجوب د پیژند د اسباب د پیژندلو لپاره نو به اسامی کی بیان کوي الګ د صلات د بردا سبب د بردا سبب دی نه به وي معاملات د لپاره اسباب څوک دي او معاملات د لپاره اسباب شدي تعلق د بقا دي څه مطلب بقای عالم دا سبب دی د معاملات او معاملات بکی عالم به باقی وي به بکی کله بقای جنسی او کله بقای افراد وي نو بقای جنس د لپاره معاملې نکاح چي دا سببي جائز سبب دی زنا نو جنس مخلوق به باقی پاتې کیږي انسان او بقای افراد د لپاره د نور معاملات اسباب دي بیا بکی افراد ته رزق ملاويږي اجاره بکی د غشان ودیا دا ټول پکې را نڅوي وسببها تعلق البقاء متعلق دی بقا کم المقدور بالتعاطي کم چې مقرر د ورکړه درکړه باندې ارتکاب باندې خجی مخکې راځي کتاب الودیعه ابحاث د باب څلور دی اول نمبر راته وصف شرعي بیانې نو الودیعه امانه ودیعه چې د امانت وی او امانت وختي منګ ویل عام دی او ودیعه خاص تا دلته حمل عام راغلی په خاص دا جایز ده الانسان حیوان د سینه د جایز چې الحيوان انسان الامانه ودیعه دا ټیک نه وي نو ودیعه امانت په بلاس د مودا کې راځي د اصطلاحات مو پیژنو مودا ويقال له المستودع نت مستودع ویل کېږي بفتح الدال دا اصل کې حافظ ته ویل کېږي څوک چې حفاظت کوي او صاحب المال چې هغه مودع دی مستودع وته ویل کېږي او د غمال ته مودا ودیعه ویل کېږي لأن الوديعة عبارة عن كون الشيء أمانة باستحقاق صاحبه عند غيره قصدا والأمانة قد تكون من غير قصد خبر مختی کلم غلا بشي امانت کې قصد نه ضروري خجي امانت حکم به وسوله غو کنه اذا حلقت في يده لم يضمنها کچري بلاس کې هلاک شو تعدی بګنه ونه نه وي ضامن تعدی د بر خپل صورتونه دي روان دی وایو شپږ صورت دي دویم نمبر مسله من يحفظ به الوديعه الک مودعبه د ودی حفاظت په چا باندې کولای شي لنډه د چخپلې کولای شي او هر هغه څوک چې د سره وسیږي کله د اقارب نوي کنوي کنه فقې بد باندې واجب وي کنوي خو به هر حال د سره وسیږي داغو حفاظت داسې دی لکه د حفاظت نو بدغه وخت کې بدا تعدی کوون کې نه کې باغو باندې حفاظت وکي وللمودع دا ولا جائز ده ان يحفظها بنفسه وبمنفع عياله عيال لاندې لیکلي المراد به من يساكنه وتجري عليه النفقه نفقته خدا ټکه نه دی ضروري من امراته وولده وفي الفتاوى هو من يساكنه سواء كان في نفقته او لا وفي العنايه المراد به من يساكنه للذي يكون في نفقه المودع فحسبه تسنه صرف د چا نفقه به واجب وي خو د ماشومانو نفقه به واجب وي نو په هغه حفاظت نشي کولای مخکې راځي نو بدایي کی ان الملتزم بالعقد هو الحفظ ودیه په دې عقد باندې چې کوم شی لازمي سره بزان باندې هغه حفاظت دی بزان حفاظت لازم کی والانسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عاده الا بما
يحفظه به مال نفسه. انسان د بل د مال حفاظت پزان نه لازمي مگر هغه شات څنګه د خپل مال حفاظت کوي. دیو جن فقها وی کہ امین یا مودع څنګه د خپل مال حفاظت کول او دغه شان حفاظت کول او هلاک شوبه بد تعدی نه وي یا تاوان پکې نه وي. خیرم ده کنه د خپل مال حفاظت به کومه طریقه کول او په ماغه طریقې د بل مال حفاظت کو تاوان به پکې نه وي. خیر کینی تصور رسیدلې دی معنی کنه مخکې راځي. دریم نمبر عنوان کې راته اسور سته شپږ سورتونه بیانې د تعدید لپاره. کدا شپږ سورتونه کې دي شپږ سورتونه کې یو سورت موجود شو نو مودا باندې و زمان راځي. دا انتهایی اهم دي. مجموعي تور شپږ سورتونه چې هغه سره مودا متعدی ګرځي. اول نمبر حفظ دے بغیر الاهل. څوک چې د حفاظت اهل نه او مودا شی امانت شی مودا هغه ته به حفاظت کې ورکی. خجی فإن حفظها بغيرهم او اودعها زمنا. بل چا باندې حفاظت وکړو چې هغه د خپلم دانه دی او څوک ورسه وسیږي غم نه دی او وسیږي خود حفاظت اهل نه دی او دایا ور سره باقاعده امانت کې خود له ضامن بوي. البته یو صورت استثناء کوي کچري کور کې اور بل شو او جارته ور ویشتل چاله کور کې اور بل دی گاونډي ته ول دي حفاظت وکا هرن کې گاونډي د سره نو وسیږي. یعنی دا هغه څوک دی چې اهل د دې د حفاظت نه دی. یا کشته کې روانو او یریږي کشته غرقيږي نو بلې کشته ولته ورويشتلو. دې دوه صورتونو کې وزر دی بلکې موده د خپل بده راضي دی چې دغه شان صورتونو کې تدغه شان کوا بل ته ور کوا نو به زمين نوي نور قیدونه بکې لګوغا. الاولى الحفظ بغير الاهل فإن حفظها بغيرهم او اودعها زمنا. وجد اصول هدايه کوي الاصل ان الايدي تختلف بالامانه. لاسونه په امانت کې مختلف کیږي. یو قبضه امانت کې یو شان وی خلک په راضي بل قبضه بل شان یې لکه د مور کو دا خپل ګڼکب دی خلم دې کنم دی یا ګڼکب نه دی حفاظت نشي کولای. دې د وجه نه دغه خل بساتی هغه دل ور کړی ته حفاظت کوه معلومیږي چې ستا په شان خلکو باندې به کې دا نه چې څوک حفاظت کې کمزوري دي. لأن صاحبها لم يرض بيد غيره والأيادي مختلف في الأمانة. هذه عبارت ده ولكن قد روي عن محمد امام محمد رحمه الله روایت ده کچري مودا چې ده د خپل وکیل ته ورکی داسي وکیل چې د په عیال کې وي نو عیال کې چې څوک دغه باندې خاصه حفاظت کولای شي. یا د امینانو نه یو امینی هغه ته ورکی اگر چې د په عیال کې نه وي خود د پاغه باندې یقیني دي مودا اعتمادي بي نو بدغه صورتونه کې کهلاک شو زمان بنوي. خجي الا ان يقع في داري حريق. دي کوم قیدونه دي لان ذلك يعين طريقا للحفظ في هذه الحاله. لکه دغه صورت کې دغه طریقه د بس ته حفاظت د پاره چې بل کور ته به ورولي بل کېشته ته به ورولي مالک پر راضي وي او کچري د مالک او د مودا ترمنځ اختلاف رااله مودا ورته وی چې کور کې مور لګیدلې کشته ډوبېدله ځکه مې بل تور کړی و مالک نه مني نو بدی صورت کې مودا چې دا خلاف ظاهر خبره کوي کا نه دا به مدعي وی ګواهان براولي او کله دا بل قول به معتبر وي. خجي نور شرایط مول ذکر شوی فإن أمكنه أن يدفعه إلى بعض عياله فدفعها إلى أجنبي زمنا. کور کې اور ولګېدلو او اهل عیال کې هغه کسان موجود چې هغه ته ورکړل وي دا هغه ته ورنه قبل ته ورکو به هلاک شوه په زمان وي به دې زمان ته ورتک د ضرورت د وجه نه ده. دا سوایا جار ته ورکول غیر اهل ته ورکول دا بنا بر ضرورت دی او ضرورتو تقدر بقدرها کی سمر مده کې ویلو تاسو ده کنه نو چې اهل عیال والا موجود وي مې ساکنو
نو هغه ته به ورکی بیا هغه دغه د نشي ورکوله او دغه بل مادام ورسره لګي ما جاز العذر بطلب زواله 22 نمبر عذر د وجنا غیر اهل ته ورکول جایزو وش اهل موجود دی او به غیر اهل ته ورکه به ټیک نه دی همدغه شان ورسره دا قیدم دی کور کور کې لګیدل او خدا سي او غالب ګماندا او چې دی مالی ودیه ته ور نه رسی او غالب ګماندا او چې کشته کې نه حالکی کې او د به غیر اهل ته ورکو هم زمان وی برحال مخک زي فيسلمها الى جاره او يكون في سفينه وهو يخاف الغرق فيلقيها الى سفينه اخرى يو د تعدي سبب شو چاغه الحفظ بغير الاهل دوم نمبر خلد توجه جي مودا شيء وديعه د خپل مال سره خلد کو داسې خلد شو چې تمیز باقی پاتې نشو خلد کو خپل کا خلد شو نه خلد کو نو بدغه صورت کې توجه جي دا با زمين جوړيږي یعنی قبضه بد غیر مضمونینا مضمونه جوړ شي وجه صدا ان شاء الله موږ لبراشي دا خل چره دا سبب ملک دی یاد ساتي غاصب چکل شی راوړي او د خپل مال سره خلط کی بس په د وس قیمت لازم شو د سی خلط شي چې د غاصب د مالو شی مخزوم منس کې فرق نه کیږي نو غاصب مالک شو قیمت به ور کوي نو د ملک په اسبابو کې یو سبب څوکم دی خلط دی اگر که ناجایز سبب دی نه د ولا بکار خو بهر حال دا یو سبب دی دلته خدله د ملک دی نه ورکړل چې مالک شمودا ځان مالک جوړ کو خدا قید به سره لګوي دا څه خل شلو چې امتیاز نه کیږي چې امتیاز کېدلو چې الله پیسې ودیا کې درکړلې تاجب کې خودلې جب کې نورې پیسې هم دي نو کدا څه خل شول چې ستاو داغه د پیسو پته نه لګیدل دې پیسو ته مالک شوی زمان درمان را لې شي مضمون خو سره مالک وي اوس حالکه سلاک دوه صورتونو کې توان به د شوړه لکه چې قرض یې درکړې تاسو پیږی کنه او کداغه استاد پیسو امتیاز کېدلو نو به په دغه صورت کې ودیاله برقرار وي وان خلطها المودع بمالي حتى لا تتميز زمنها زمين شو یاد ساتي خلط سبب ملک دی اصل کې خلط استهلاک ویات ساتي دا ټکه مې بګنه ویله خلچی استهلاک ویها چې کله یو شی بلکې خلچی او پد نه لګي چې مخلوط کم یو دی او خالد کم دی پته ونه لګي نو د پردیش دې سیو لګتا هلاک استهلاک په صورت کې خو زمان راځي سړی مالک جوړيږي درې منع ده کله چې مودیا ته ویل چې غزما ودیا واپس کا وغه منع کړه ورې نه کړه مدي صورت کې دا غیر مضمون نه مضمون ته وخت زمان به راځي وجه سره کله چې مودې ته وې زما سامان را واپس کا مان دا شول چې لکه تنور امین نه رکوي رااله او دای ورنکی نه د خود امانت نه کټکړې دي امین توب نه کټکړې دي مال ور سره دي نه بدغه صورت کې غوا زمان وی لانه اذا طلبها فقد عزله عن الحفظ حفظنه معزولکو ها دي کې به یو قید لګو شرط ولدا دي چې په تسلیمولو قادری کچری په تسلیمولو نو قادر مودا دغه بوجبانی وتونسپرلو نو به مضمون توب غیر مضمون توب لنه وته زمان بن راضي فإن طلبها صاحبها فحبس عنه وهو يقدر على تسليمها زمنها وإن اختلطت بماله دا ادرم سر دویم سره ولګوي به کچری د مودع مال د مودع سره بغیر د فعل د مودع نه جمع شو خلط شو به زمان نه مودا مالی بریخو خپل مال اعلان دیو چت سورې شو مثلا غنم ولان دی راو ورزدل دی لاندې چتا د دم غنم بس ګډ ور شو دغه صورت کې به توان مضمون نه جوړیږي ولی دغه فعل داسې نه دی کړي چې هغه سره تعدی راشي استهلاک نه دی کړي او به چې کوم ملک د دې دوړو د مال کم خل شو دی کې با شرکت ملک قائم شي شرکت ملک ویلو شرکت کې فإن طلبها خجي وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبه شركة أملاك براشي خجي
څلورم الانفاق مودع چې ده غنم د مودا سره امانت کیخو ودیا کی هغه غنم رواخستل ځان له استعمال کړ خرج کړه نو بدغه صورت کې بدغه مالی ودیا چې ده مضمون جوړ شي ورسېدلې به دلته دوه صورت بیان کړي یو دا ټول مالی خرج کو ټول مضمون شي دیم صورت دا دی بازي خرج کړي دی بازي لا پاتې دی غنمي ولمن ور کړي ونیمې دی وخړه نو د نیم زمان به وته ور کوي باقی نیم چې کم پاتې دی هغه به ما غشان ودیاوي حالات په صورت کې به تاوان نه پويږي غیر مضمون به بل په سوا ورای من غنم دی مثلا کیلو تر واخستل ضرورت نبی چې کله هغه استعمال کړ خپل یو کیلو غنمي روس تر واخستل او بدغه ودیای غنمو کې واپس واچول نو ټول غنم چې دي کنه ټول مجموعه مضمون شو ولی اکیلو چې کوم راخستو هغه په انفاق معنی شو او بقایا خلط معنی شو خپل جوړ واچول دا خو خپل غنم دغه غنم مسخر تل دا خپل ولی مونږ ویلو کنه مثل چی کنه قضا کی خو من عنده وی هو حقه دغه غنم استعمال کړو بدله کې چنور وکي دا خود د خپل دي قضا ده کنه قضا کې شیخ خپل حقي نه کې واچول خلط وکړو او تو غري وين انفق المودع بعضها وهلك الباقي ضمن ذلك القدر فإن انفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع لاندې لیکلي انما ذكر الخلط احترازا اما اذا هلك الباقي قبل الخلط اګدا صورت پیش رااله کیلو تر واخستل باقی موجود دي دلا واپس نه دي ورچولي باقی هلاک شو صرف کیلو کې ضامن دي باقی کې نه دي پنځم صورت اچھا جی دلته وایي چې دا کم خپل غنم ورواچول دا د خل شو چې امتیاز نه کېدلو که امتیاز کېدلو نو به خل نشته باقی وزام کې وزامین نه وي هجی پنځم الاستعمالو مودا شی ودیا استعمال کرا وصلو بس مضمون جوړ شو مثلا دابه ور سره خي وسور شو بي کپڑے ور سره ودیا کی خي وي لقمان کپڑے وی بیل شانه غندلې وي ناغه واغستل چې مونږ هم لک چکو څنګه دي غلامو خدمت دي واخستلو او یي دغه شی بل چا سره امانت کې خودلو نو بدغه ټول صورتونه کې با شی مضمون جوړ شي البته توجه جی دا بوا سواری به شروع کړه مضمون شو خو پس ویل چې لکه بس پرېدا ګناه ده امامه غشانی محفوظه پرې خدلا نو غزمان واپس ختم شو اذا زال المانع نا دا وایا علت د حکم چې ختم شي حکم ختميږي علت داو چې د استعمال اولو حکم داو چې مضمونو علت ختم شو استعمال زمانو ختم شو او تو غري واذا تعدى المودع في الوديعه بان كانت دابه فركبها او ثوبا فلبسه او عبدا فاستخدمه او اودع عند غيره بل سره وديعه کې خدل نه د جایز کا عاریه او وديعه کې دغه فرق دی رستو عاریه روانه ده چې مستعیر چی کنه شی په سوال چانه رخصته دی بل لم ورکول شي او مودا شی ودیا بل تنه شی ورکولای کور کوي تعدیب کوي مضمون به جوړیږي تاسو نه رسې او دې بار قاعده خصوصین کې وي شی چې لا يتضمن مثله شیخ خپل مثل لرزامین نوی دته اجازه د ودیای دی دا ودیا چې دا بلی ودی لره متضمن نه ده چې دا غي مت اجازه شي تاسو رسې کنه هجي واذا تعدى المودع في الوديعه بان كانت دابه فركبها ثوبا فلبسه عبدا فاستخدمه او اودع عند غيره ثم ازال التعدي ورد الى يده ازال الزمان دې سره به زمان واپس ختميږي فقهي ضوابط کې دغه ضابط لري خو زمان ختميږي د قید به سره ولګي د دبا واپس را وصله او حفاظت ځکه ودر ولا نیت ده دوباره به سواری نه کومه کپڑے به دوباره نه استعمالوم وغیرہ کنه تی داو چې استعمالوم به مضمون زمان نه ختميږي
خجی دا زمونږ د حناف مسلک د امام شافعي رحمه الله وی کچری واپس خپل حالت تراوستله کنه ام زمان چې نه ختميږي ور سره او زمونږ د حناف مسلک دا دی ان امره بالحفظ عام في سائر الاوقات والامر لا يبطل بالتعدي دته امر د حفاظت کړو نو هر وخت کې د امر چې حفاظت وکوا او امر چې د تعدی سره باطلېږي نه د تعدی وکړه استعمال کو امر لانه دی ختم چې وبس را وصلو تعدی ختم کړه غزول امر جاری دی او چا سره چې د چا شی دغه په امر باندې د مونږ ویلو بار بار چا سره چې د بل مال دغه په امر باندې نو غیر مضمون وي نو امر لا جاری دی کا لکه وسړي بل ته ویل چلګه زما غلام خرڅ کا هغه زخمی کو تعدی وکړه کنه وکیل خو به خرڅم کو دا بیع عدم وکیل لتر بسیده ولی امر چو امر هغه په ټول اوقاتو کې هغه په تعدی سره ختميږي نه لا جاری وو لګوي تر اوسه پس د دینه چې زخمی کړي دي تعدی کړي دا بهم امر لا باقی دي خرڅولې شي ونه رسیدلې مسله باندې حجي دا صورت چې واپس کو زمان به ختمي کی د اعلی چې د استعمال په وجه د هغه قیمت کې فرق نه راغلی کوم خراب کړی نه کې استعمال په وجه خراب کړی هغه به هر زمان راځي مخکې راځي شپږم نمبر جحود ده مودا تویل زما د شی ودیعه واپس کا نو مودا انکار وکړو چې وای استا هم سره څه نشته مخکې مسله کې منع وا الته ویلو چې شیخ دې خونی در کوم وسرست به در کوم او دلته وای د سره ستا څه حق مسله نشته نو په دې صورت کې ګرستو واپس ته تراشي چې او حق دې در کومه بهم زمان نه ختميږي فین طلبها صاحبها فجحده اياها زمنها بزامین شوکا بدی صورت کی کچری واپس شي دی خبره ده چلکه بس در کومه منمه فین عاد الى الاعتراف لم يبرأ من الزمان او مخکې مسله کې واپس چې حفاظت زه تراوسته زمان ختمېدل دلته نه ختميږي وجه څه ده توجه جی کله چې مودا انکار وکړو ودیاینا چې سما سره نشته نو ید مودا قائم دغه په قبضه کې او د مودع د ملک نه انکار وکړو نو هغه مالک شو ځکه قاعده ده لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه له دا چا بلاس کې څه شی وي ظاهر ده د بداغوي هدايه کې کتاب شهادت کې دي چې کله یو سړي بلاس کې یو شی وي گواهان گواہی ورکول شي دا ده صرف وداغه بلاس کې ویني ام گواہی ورکول شي چې دا هغه ده ځکه قبضه او ملک یو شی دی بلاس کې او قبضه وا او قبضه او ملک په ډیرو احکاماتو کې یو شی بلکې قبضه چې د ملک لپاره اتمام وي لکه هغه کې مونږ ویلو حلم دې کنم دې دغه شاندیرو کې قبضه چې د حکم د ملکی اولی هدايه کې دا وجم ذکر کړي څنګه چې ملک سره سړی ته اهلیت د تصرف ملاويږي تصرف کولای شي دغه شان قبضه سره ملاويږي برحال کله چې مودا جهود انکار وکړي چې ستا ما سره حق نشته نو په دې صورت کې دا شی ودیعه رد مودا ملک شو مضمون شو رسې بدی بس دمانه زمان جاری شو فإذا اعترف به لغيره بعد هلاكه لزمه زمانه زمان به لازميږي خجي مخکې راځي وللمودع يجوز ذکر کوي اي يسافر بالوديعه وان كان لها حمل ومونه الک مودا چې ده کچرته په سفر زی دا شی ودیه بزان سره وړي کنه به وړي نو ورته وخت شي دي مسلې ته صاحب د قدرت خوې ولا جایز ده چې هغه د غشي ځان سفر وي سي اگر کاغه حمل او مونتم وي خدیر برکت دي سفر باندې ځان سره اړولې شي چې مالک د طرفه باقاعده نه هیني راغلي او
اخراج سره خوف د هلاک نه وي ستا مسله پکې راځي کا اخراج سره پرونه مسله وکنه هغه درا لغوک شي وته څوک دې بکی دي دوا به ووري نفس مسله ووري مودان چې دي قدرت مولوي شي ودی ځان سره په صبر وړي شي خود وقید دي باقاعده تسریح ورته د مالک د طرف نه شي چې نه به وړي که تسریح شوی و نه به وړي او به مړي به جایز نه ده نو خپل ماده بم پکې ولګول عبر دا اورل بارتا دا دلالتن جایز کا او تسریح وکړه مې وړه نو تسریح په مقابله کې دلالت لا اعتبار وی لا عبرته بالدلاله في مقابله التصريح ثم نمبر ماده 12 نمبر رسي بدي بل داس یو شرط ک مودع ولګي داس یو شرط رسو دا مسله کو د خیره سره چې مناسب وي شرط له اعتبار وي نو ورته وی چې دا شی ودی به بار تنو واسه وستا مسله جوړه شو دې شرط له اعتبار شته دی خیر نه کنه خجی دویم قید وکړه ده چې بار ته سفر باندې سلو سره د هلاکت خطر نه وي کله هلاکت خطر وا اگر کوم ودی ورته نه دی ویلي چې بار دې مو باسه او 20 سلبم توان راځي ولدته د معنی حفاظت وکړو دا چې بار ته واسي او غالب ګماندار چاله کیږي دا حفاظت نه کوي فلو نهاو او خاف فإن كان له بد من السفر زمنا وبأهله لا مخکې راځي دا هغه شی چې هغه د بار حمل او مؤنت او که شی داسې چې هغه د بار حمل او مؤنت نو نو به اجماع ده به خبره ک سفر باندې ځان سره یو ځای بل ځای دوړي توان به کې نشته دی لازم بالمسافره اجماع وصلک کم شی دی چې هغه د بار حمل شته مونږ زی به زمانی وایو مونږ به دې شي ته ګورو دې لپاره حمل او مؤنت شته کنه شته هم مسلې کو کنه حمل او مؤنت شته کنه شته ان شاء الله من القضات کې مرال راشد دې څه تعریف دی نو هو ما كان يحتاج في حمل الى ظهر هر هغه شی چې هغه کې سواری ته احتیاج وي په سواری به وړي نو د دې شي د لپاره حمل او مؤنت شته او یا پیسې خرج کولو ته به احتیاج وي چاره به پیسې ورکې د لوړي وي اجرت جمال اجرت ته به ندیر بار حمل او مؤنت شته او کا داس یو شیو چوړو راوړو کې پیسې نه لګي او سواری ته به احتیاج نه وي نخبل ته نه پردې ته نو بدغه صورت کې شیبه حمل او مؤنت ولا نوي راځي والله څلورم مسله اخیری التعدد في جانب الموضع او الموضع دو مسلې بیانې الکه دام جایز ده چې یو موضع وي دو موضع وي او یو موضع وي او دام جایز ده چې دو موضع وي ولټم به وره دا جایز ده چې دو موضعين وي یو موضع وي او دام جایز ده چې یو موضع وي او دو موضع دو کسانو باندې حفاظت کوي اوري حکمونه بیانې واذا اودع رجلان عند رجل وديعه دلته تعدد في جانب الموضع شو نو دا جایز ده وسی حکم دا دی کوي دو مودعين کې لقمان یو را حاضر شو او موضع ته وي زما نیمه سراکا ورکی به وته کنه به ورکی نو دو صورت دي توجه کله ذوات القيم نو د ټول اتفاق دی یو موضع کراله موضع به وته نیمه سنه ورکی بای تاسو دوړو په یو وخت ما سره د شی امانتي خې دوړه راځي چې درې کوم د ټول اتفاق دی او که ذوات الامثال نه موزونی مکیلی شو به امام سے وینه به وته ورکی نیمه ایسا او صاحبین وی ورکی به فتوا امام سے بقول معنی ده ورسېدلې به سوي ثم حضر احدهما وطلب نصيبه منها لم يدفع اليه شيئا عند ابي حنيفه رحمه الله ده ذوات الامثال مسلكي وهو المفتى به القول الصواب كدي حتى يحضر الاخر وقال ابي يوسف ومحمد رحمه الله يدفع اليه نصيبه ويسدي وتوركي او خپل ایسغوالی نو ور دي کی کنه دې کې څه مسله ده امام سے وینا کنه توجه جی من ویلی دا کوم خبره ده چې ذوات الامثال نه نو ګوره د دوړو مشترک شی دی د هری وېسه په کې معلومه نه ده د هری وېسه مشاعده
او دا یو چې راشي وای مال خپل ایسره کدا ممتازه غواړي مفرده جدا غواړي نو جدا خود دې ایسه نه ده تاسو پوه نه شولې شریک ایسه ده د دواړو یو چې راشي مال تی خپل راکا نو خپل کوم غواړي خپل ځان لکنه نه ځان له خود دې ایسه نشته خو شریک ده او کوم دا وای زید تقسیمو ما او ستابه کې دا ایسه شي او د بل باغی شي نو مودا له دا حق نشته چې شی ودیا د مودین ترمنځ دغه د اجازه نه غیر تقسیمه کی پوه نه شولې به مخکې راځي با التعدد فی جانب المودع کله د سیموي یو کس دو کسانو سره شی امانت کی دي دم جایز ده بیر حفاظت مسله ده یو به حفاظت کی کې دواړه به کی نو د صاحبانو مسلک ده دي چې به هر صورت یو د بل په اجازت باندې حفاظت کولای شي یو کس دو کسانو سره شی امانت کې خودو به هر صورت یو مودا چې د بل په اجازت باندې حفاظت کولای شي امام سے وای نه ګورو با کشه داسې شی وو چې هغه حفاظت یو کس کولای شو دوړو نشو تقسیم نه قبل ول یو بزن سکور ته وړلې نو به یو د بل په اجازت باندې حفاظت کولای شي لکه دغه وخت کې د مودع هم اجازت دی چې څه وکړي او که چېرې شه داسې او چې تقسیم قبل اولو هر یو بیل بیل حفاظت کولای شو د نیم نیمه سي نه به نه د جایز شیو د بل په اجازت حفاظت وکړي کني زمان به راځي تاسو په نه شوي نری امام سبرای دا وإن أودع رجل عند رجلين شيء مما يقسم ولم يجوز أن يدفعه احدهما الى الاخر ولكنهما يقتسمانه تقسيم بكي كذا قبل تقسيم شيئا فيحفظ كل واحد منهما نصفه وان كان مما لا يقسم نجاز ان يحفظ احدهما باذن الاخر تصور سيدري خاتمه د باب کې قید مفید بیانې وای دا عنوان شو کمودع داسې قید ولګي وختي متویل یو کا مودع داسې قید ولګي چې مفید وی اعتبار به ورلا کدا سې قید ولګي داسې شرط ولګي قید معنا شرط ولګي چې هغه مفید نه لغوه وي ناستغه مسله کې دغه قید مفید او خبر ته بینه وباسه دیو جن اصول هدايه کې وي الاصل ان الشرط اذا لم يكن مفيدا او كان ولم يمكن العمل به فرمونه ویلو شرط داسې او چې مفید نو یا مفید هو خو عمل به ممکن نو يلغو لغو به مثلا یو سړي مودا ته ویل چلکه دغه خزه چې دی دا کنه درسه ګډه وړه شان د دې سره به امانت کې نګ دی نه دا د شرط دی د شرط چې دا مفید نه دی یو وایي مفید دی سید هغه خزه ټیک نه ده خو ممکن العمل نه دی سړی چې حفاظت کې ځان سره وجب کې نشي ګرځولای کور کې وګدي کور کې د کور خو خزه حفاظت کوي تاسو پوهیږئ کنه دا شرط بلغ وای خو دې لپاره دوه قید دي به ووري یو سړي بل ته ویل دا شی در سره امانت اقدمه خزه باندې حفاظت نه کې هغه په خزه حفاظت وکړو به هم تعدی نه دا شی مضمون نه جوړيږي زړه په زړه دي دوه قید بکی دي یو قید دا کله چې د سړي د لپاره نوري خزینه مودا نوري خزینه ک نوري خزي وي نو اس قید ممکن العمل ده کنه دی خزي سمک د بل سکیره مخکې خو دا ویل شو چې به ځکه ځان سبا نشم ګرځولې خزمانه به خامخا حفاظت کوم ممکن العمل نو چې نوري خزي به ممکن العمل ده نو که به دغه متعین خزه وته کوم یاد کړي وغه سره کې خودلو مضمون به زمان برازي نه رسیدي دیم قید ده دا شی داسې شی چې خزه حفاظت کو کدا چې شی چې خزه حفاظت نه کو دوه ویلیو په خزه ما خزه سره بینک دی او بهم خزه سره کې خودلو به مضمون وي برحال د قدرت کومه مسله د دوه قید بکی دي امون ویلی چې کله یو قید راشي دوه مسلې جوړیږي چې دوه قید راشي به درې مسلې جوړیږي دلته دوه قید دي نو مجموعي درې مسلې کشه داسې شی چې خزه حفاظت هم کولو د سړي خزه می ووا نو به غیر مضمون دی که خزه باندې حفاظت وکي شی داسې شی حفاظت خزم کولې شو خزه ډېری وي نو به کوم خزه او د کله نه به دغه سره کې خودلو مضمون شو
او که شه داسې شو خزه یو وا خدا سه شو چې خزو حفاظت نه کولو سړو به کولو او ورته ویل خزه سره مکتب هم کې خدانو به مضمون وي تاسو راسي مخکې راځي واذا قال صاحب الوديعه للمودع لا تسلمها الى زوجتك فسلمها اليها لم يضمن دغه مسله خاتمه کې وین قالوا احفظها في هذا البيت بیت کوټی ته ویلې کېږي ورته دې کمره کې به حفاظت کې دي کې بیان کې نو قدرت مولا مسله کوي چې په بل کې حفاظت ولا وکم ضامن نه جوړيږي دغه مسله دا د دوه کور دي او ته دې کور کې به حفاظت کوي کې بیان کې او د بابل کې حفاظت وکړو به بزامین جوړيږي بیت کې وای نه جوړيږي دار کې وای جوړيږي وجه صدا ام تور به حفاظت کې یو کمره دبلې پشانی او مودات تداقد لګول چې ستا بده محفوظ دي کې به حفاظت کې پدې کې به نه کې د لغوه دي دې څه پیدا نشته یو شان عبادت زین دي وختم قاعدهونه ویل څه یو پیره به وایو کا هدايه عبارت وایو دې کمره کې به نه کې دې کې به کې یو شان محفوظ زین دي دا قید دي لغوه دي شرط لغوه دي مناسب نه دي کنه تاسو پیږئ کنه او دار کې یو دار حفاظت به اعتبار سره د بل بدلی هغه یو زید غلاګانو بل زینی یو دار چې دغه دیوالونو چتی مثلا ګیټي مضبوطی د بل دغه شان نه عرف دا جوړ لې نو بدغه صورت کې دا قید مفید او د عمل نو کړي مضمون به خو تاسو سره جوړ کړئ کچري کوم کمره او ته د کړي دا دې کې به حفاظت کې او د دسي کمره کې حفاظت وکړي چې غیر محفوظ و دې په مقابله کې بس به زماني هغه د دې بشان و یا د دینم زیاته محفوظ او به بني دار تم راشي بل کور کې حفاظت وکړو د الله چې هغه غیر محفوظ دی په مقابله کې کغه د دې بشان محفوظ یا د دینم زیاته هغه کې به زمان نشته ودو ګورئ واذا قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها حفظها وإن حفظها في دار أخرى زمنا ده قيد مفيد دي لان دي وي لأن بيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز وهذا إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حرزا من البيت الذي أمر بالحفظ فيه خيالم ده كان يمكن سوي لأن حكم الدارين مختلف في الحرز والحفظ وأما إذا تساويا في الحرز أو كانت الثانية أحرز لا يزمن للتوي الأصل فيه أن الشرط إذا كان مفيدا هداية كوي والعمل به ممكنا وجب مراعاته والمخالفة فيه توجب الزمان وإذا لم يكن مفيدا أو كان مفيد ده ولم يكن العمل به ممكنا كما نحن فيه يلغو هدايه کې دغه شان دي اصول هدايه نم خبره کړی وکړه کتاب العاریه دلک شان دي ور سره مرګري کوي هجي مناسبت مخ کې باب سره اشتراکهما فی الامانه شی ودی امانت وی عاریه امانت وی لغت کې ویلې عاریه نه دي عاتیه ته ویلې کېږي عطایتا اصطلاحي تعریف تملیک المنافع بغیر وزن عاریه چاته ویلې کېږي یو سره د منافع او مالک جوړول بلا عوضا منافع او مالک جوړول عین شي مالک نه یادو کني به خو هبه ده تملیک د اعیان بلا عوض هبي به څه سوي تملیک المنافع بلا عوض او كبعوض به خو اجاره ده هرم دې کنه نو موږ ویلو څلور شي نه دي تملیک الاعیان بعوض بيع تملیک الاعیان بلا عوض هبه تملیک منافع بعوض اجاره او تملیک المنافع بغیر وزن دا عاریه ده بس مخکې راځي شرط ولدان ان تكون العين قابله للانتفاع بها مع بقاء عينها الک شرط دار چې دا عاریه شی مستعار بداسي شی وی چې مستعیر ته پیدا کیستل شي د صلاحات موي مویر څوک چې عاریه کې ور کوي ما دي اسب ته کتاب ور کوزا یو مش پکې مطالعه کوه زه مویر شوم ناسب مستعیر شو دا کتاب شی مستعار دیکھا دیکار تاریه وای تاسو راسي بي نو شی بداسي شی وی شی مستعار شاغینه به مستعیر فایده او چتول شي کني اسب بیغت سکی قابل بل انتفاع ما بقاء عینها داسې شی به د دوه قاعده به ولګوي چې د انتفاع قابل وي دویم عین به باقی پاتې کیږي
او کده شی چې انتفاع قابل نو دویم انتفاع قابل عین باقی نه پاتې کېدلو به عاریه نه وی لکه پیسې چاله ورکی عاریه نه یا غنم ورته ورکی عاریه نو غنم باندې غڅ کی خوري به پیسې بس کی استعمالي به نورستو مسله را روانه ده دغه موضوعات د خوراک شینو یا د پیسو عاریه چی د قرضی تاسوی عبرت به الفاظ لرنی اعتبار مخکې راځي رکنی هو الاجابه من المواري چونکه دا تبرعات دي تبرعات کې نفسي ایجاب کار ورکی ویلی مو کنه اما القبول من المستعير فليس بشرط عند اصحابنا الثلاثه حکم سره حکم دار چې شی مستعار بد مستعير پلاس کی امانت وی بلا تعدی کا هلاک شو تعدیش پک صورتونه منګ ویل نو تاوان بنوي او که تعدیو کې صورت مخې تراغلی په کې زمان راځي تاسو رسې بده راځي والله ابحاث ضباب شپک دی اول وصف العاریه جائزه جائزه ده یاد ساتي غیر لازمه ده کا ځکه تبرع غیر لازمي بل یک طرف ایجاب معنی کیږي دا غیر لازمه دي دویم تعریف راته وهي تملیک المنافع بغیر وزن الفاظ راته بیان کا بس فقی ضابط قواعد کی وہی ہر وہ لفظ جو عاریت کے مقصد و منشا کو واضح کرے وہ عاریت کے لیے کافی ہے وتصح بقول اعرتك عاریہ کے مدار کو اطعمتك هذه الارض ازمک میں طعام کے در کړل من یو خبر اب کی کړي و ذهن کې بھی دا کوم شی چې د بار اطعام استعمال شي کاغه قابل خوراک شي به هدیه وي که قابل خوراک نو به بچوي عاریه ویلی مو هبه کې اطعمتك کوم لفظ شي سره استعمال شو نو کاغه خوراک شي روټي د ورکړه نه به هبه ده کاغه منافع نه حاصلېږي بغیر د استهلاک دین نه او کوم شی باقی پاتې کېږي نه به عاریه وی دا قیدم ویلی و ومنحتك ما نم دعطيتك وحملتك على هذه الدابه الک بدی دابه مې بسور پیزا سوري پی کوا دا لفظ هبه کې استعمال شوی هو کنو خپل ور سره ویلو اراده بګې د هبي وی دلته وی اذا لم يرد به الهبه بلکې دا قید چې اذا لم يرد به الهبه دا د دوړو تراجې دي منحتك وحملتك دوړو ته دي فقی ضوابط کی دام دی جن الفاظ میں ہبہ اور عاریت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہو ان میں بولنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر سنیت دے مخکر ازی واخدمتک هذا العبد خدمت کی مل غلام در کو وداری لك سکنا لازمہ کور ستر بارا بطور سکنا شو وداری لك عمر سکنا صد عمر د بار د وسیدو شو خجی څلورم نمبر عنوان الاحکام ورزید عاری احکام را بیان کی اول مسره معیر ملک چون کې بشی مستعار کې قائم ده څټیم چو غړي شی مستعار د مستعیر نه واپس کولې شي وللمعیر ان يرجع في العاريه متى شاء حدیث کې راځي المنحه مردوده والعاريه مؤدات تاسو رسې بدی معنی دا یو حکم دویم حکم والعاریه امانه فی ید المستعیر عاریه ببلاس د مستعیر کی امانت وی نو امانت حکم به ولګوا ان هلكت من غیر تعد لم يضمن المستعیر مستعیر با ضامن نوی الا اذا تعدى قید وسر ولګوي فقہ ضوابط کوي ک تعدی و نو وږي توان به راځي خجی دا زموږ د حنفو مسلک دی خو دلیل دا چې ان الزمانه انما يجب بإخراج العين من أن يكون منتفعا به في حق المالك بإثبات يد المانع زمان ألا واجبيږي چې اخراج د عین وشي دا څنګه شوی چې نه پته حاصلېږي په حق د مالک کې یعنی مالک ته نه حاصلول شي او دغه ملک نه اوزي او ید مانع پرشي نه به زمان وي او دلته ید مانع شته دا خو بخو خبر کړی دی موږ بار بار وایو چې یو سړی خپل ملک بل تور کی یعنی ورته اجازه دي دا شی غیر مضمون دا بلاس کی کای کی بهر صورت کې وکیل جوړي او کوم مضارب به او کوم شریک جوړي کار صورت دي دا غیر مضمون وي او کوم مستعیر جوړي ولا يوجد هذا الا عند التعدي يد مانع الراضي چې کله تعدي راشي
او دلته خلا تعدی نشته مخه ورکړل ځکه موږ دا قید ولګو الا اذا تعدى مخکې راځي ولهذا قال اچھا جی دیو د نور امامان چې دي د امام احمد بن حنبل ابراهيم الله مسلک دا دی چاریه د شی مستعار د مستعیر بلاس کی قبضه مضمون زمان به فرازی او حدیث دلیل کې پیش کړي نبی رسول الله والسلام صفوان ته جواب کې وی غورته وی اغصبا يا محمد فقال لا بل هو عاريه مضمونه مضمون قید به کې ویلې ده خیرم ده کنه دې حدیث جوابونه شوي دي محمول على زمان رد والخلاف في زمان رد بالقيمه دلته زمان رد خبره ده حدیث کې چې دا شی ته واپس کوم من خبره بده کې شروع د چالاک قیمت به څو کم وي او چا ویلي دي دلته کم اخر شی او نبی له سلام د صفوان نه چې کوم شی غستو دا خو دغه پر رضا نه وخسته نتوی چې پر رضا نه نو خستل جایز وي او کان حالت جهاد د بارا دا جایز ده چې د چا د رضا نه غیرم دغه مال والی من هدايه کې ویلي مخکمه مسله کړې و را بشي ان شاء الله جهاد ته مجاهدین زی مال نشته د خلکو اموال چې دي بغیر دغه د رضا استعمالول شي خو به قدر ضرورت دی دلته نبی له سم دی بوجه اخیسته خو به موږ یو قاعده ویلی دا 32 نمبر مادم ویلی 32 الاسترار لا يبطل حق الغير نو موږ خو مستری سید روابط خود بل حق ورسره نه باطلی کې ځکه نبی له سلام بل زمان به درکو تاسو را سې کنه نو خو خمای نه اړیا نه ودا پویږي به بلکې بل وره اړیا کې چې د زمان قید ولګي کنه چې هلکه شه در کوم خو زمان که هلاک شو توان به راکی زمونږ د حنف مسلک په کداري والعاریه اذا شرط فيها زمان يزمن عندنا في روايه نو روایت دار چې د کې زمان راځي شریع حکم سره نه بدليږي اصل کې هم مسله دا ده چې امین باندې توان راوستل شریع حکم بدلول دي خدا امین دې کنه دې کې چونکه مشتفیم اختلافي مسله ده نظمن یو روایت دار کدي کې دغه شنو کوم لاګو کې نو وسیده درم وليس للمستعير الک کم کار مستعير کول شي کوم نشي وای مستعير چې بل چاله په عاریه کې ور کوي نشه ور کولې وليس للمستعير عاریه کې نه یار اجرت کې بل ور کوي ما داسب نه یو شی راخستلو عاریتن او زی وزرین لور کومه اجاره باندې دا جایز نه ده ولی مکه قاعده ولګوي مطلق اجازه ته ماته او اجاره په مطلق کې نه داخله ځکه شی چې دی لا يتزمن فوقه نو مثل لره متزمین ونه فوق لره اجاره خو د عاریه فوق ده ځکه کې عیوز وی وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره فإن أجره أن يؤجر ما استعاره فإن أجره فلك زمنا وجه لكلان لأن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يتزمن ما هو فوقه أو ده أصول هداية أسلم ده أن الأصل الشيء لا يتزمن ما هو فوقه خجي ب دا معیر چې دی معیر به ووري ما د اسبنا مثلا کپړه راوخستله عاریتن زرین لم اجاره کې ورکلو هلاک شو له زمان نشته کنه اوس کا اسب ما نه زمان واخستلو زی زرین نه بینه شمخستله ولی شکل ما نه زمان واخستلو د کپړه زما مل تراله او دا استناد دی ښا زمان ما نه وس واخستلو بدس تاریخ او دنه ما دا کپړه رخصي و په یک معنی استناد دی حکم باغ دراجی شي یک تاریخ معنی مالک جوړ شوی ما د یک تاریخ نه مالک منو ما خپل شهادت ور کړی عاریتن اجاره باندې او اجاره باندې چې خپل څه څوک چاته ور کی اجاره کې مونږ ویلي مستاجر بلاس کې هلاک شي توان پی نبی پیګی کنه پی او که هغه ځامن جوړ کی دا په ما باندې به رجوع کولای شي فإن زمن المستعير لا يرجع للمستأجر وإن زمن المستأجر يرجع للمؤجر خو دې کوم قید دی کاغه ضامن جوړ کو ما ته وبسي کول شي کنه نه ورته پته و چې شی ور سره باریه کړو بهم را نه خستو
ای ضامن دی او کو ته پته نه و به نه دی ضامن به د تعذيب کې نشته وین علم فلا يرجع څلورمه مسله وله اي يعيره الګدا ولا جائز د عاریه معنی ورکول شي موږ ویلو کنه ودیا او عاریه کې دغه فرق دی ودیا کې شی بل چلا ودیا کې نشي ورکول عاریه کې ورکول شي ولو اي يعيره اذا كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل البته دا قید بلګي دا شی مستعار داسې شی وي چې د مستعمل د اختلاف په وجه مختلف کیږي نه پټه د هر څوک یو شان کړل شي او کله یو شی دی چې هغه د مستعمل د استعمال په وجه بدليږي نه به د حق نشته چې بل ورکی وته وګورئ ولو اي يعيره اذا كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل دلته بدایي کی وای وان كان مقيدا مفيدا شرط ولګول شرط نو شرط بګورو کچري مفيد فيراعى فيه القيد ما امكن نه د قید ترڅو چې امکان وي خیال به ساتل کیږي الا اذا لم يكن اعتباره لعدم الفائده اګه اعتبار ممکن نو فائدہ نه و نو به فلغ الوصف كم وصف ما سبي ودلغه ولا قيد بلغ وبي والمطلق يتقيد بالعرف والعاده وليس کورتوی ویل معیر ورته ویل چې لکه شیطان عاریه کې در کوم بل چاله بینه ورکه او شی داسې شی چې مستعمل په وجه بدلیدو را بدلیدو نه دې شرط له اعتبار نشته ستا خبرې پکې دي کا دې شرط له اعتبار نشته او کده چې مستعمل د بوج نه بدلیدو را بدلیدلو او به وته ویل می ورکا ولا سبای ورته ویل او یا ورته نه دی ویلي خورې کو دوړو صورتونه کې اچھا جی څه ورته نه دی ویلي او د بل ورکو نو هم عرفن قید لګیدل دی به وره خبرم سمانه کړل معیر چې دی مستعیر ته ویل بل به نه ورکه او شه داسې شو چې بل لور کې د مستعمل په استعمال باندې پکې فرق نه راتللو دا شرط غیر مفید دی لغوه دی ورکول شي تاسو پیږئ که هلاک شو ګره دا بیل مسله ده چې جایز ده والله کنه ده ولا نه جایز دي سی وکی خو که هلاک شو زمان ناراضی دا مطلب دی دویمه مسله دا شه د شی چې د مستعمل په بدلیدلو معیر ورته صفاو ویل چې جی دا شی تعالی در کوم بل به نه ورکه یا ورته نه دی ویلي او د بل ورکو دواړو صورتونو کې زمان دی وجه سره د چې ما ترا کړو کنه د مطلق المطلق يجري على اطلاق بخبل اطلاق جاری او ټیک ده خپل تمنګ دغه 63 نمبر ماده ده کنه قیدونه ور سره ویل دي ما لم يقم دلیل التقييد نصا او دلاله کنه سې کړو چې مې ورکاو فیدم پکې ده یا دلالتن دا او چې لکه بل بینه ورکه عرفو بل ورکینو دی وخت با دغه قاعده نه چلیږي چې المطلق يجري على اطلاقه بلکې دلته به چلیږي العاده محکمه استعمال الناس حجه مال استعمال الناس حجه يجب العمل بها مخکې راځي پنځمه مسله عاریه د دراهم او دنانیر معنا داسې او شی عاریه کې چاته ورکول چې عین باقی وي او نفت حاصلې خټیک د خو کدا سي شوی چې عین نه باقی کیږي د نفي او چتول په صورت کې نبي ودا قرض عاریه بنوي وعاریه الدراهم والدنانیر والمکیل والموزون قرض فقه زوابید کوم دي عنوان دا ور کلام دي لیکلي اي عاریه كل ما لا ينتفع بها الا بعد استهلاك قرض في خجين واذا استعار ارضا ليبنى فيها او يغرس جازا هذا شيخ هو شو واذا استعار ارضا ليبنى فيها او يغرس زر به ویو کنه یو سلی بل ازمک عاریه کې ورکړی دا الکه بده باندې کسان فصل کوي وی کر کبوټي موټي بکی کوي وی کر آبادی بکی جوړي دم جایز ده به توجه دو صورت دي که شری وخت پکې بیان شوی چې دا یو کال پورې ده نو که کال پورې شو مستعیر د ویل شرط سره لري کوا او که وخت نو بیان شوی یا وخت بیان شوی او بلکې به وره که وخت بیان شوی او ټیم پورې شو مستعیر د ویل سره لري کوا یا وخت نه دی بیان شوی نو موږ مسله کې ویلو مویر ار وخت کې رجوع کولای شي نبی به مستعیر ته ویل شرط سره لري کوا تا ولې دومره پاخه کارونه کول پکې
دریم وقت مقرر شوی ولس کالو پوری او سیتی د وقت نه مخکې واپس کړي نبی بوله د درس تاوان ور کوي تاسو پیږي وته وګورئ وإذا استعار أرضا ليبنى فيها أو يغرس جاز وللمعير أن يرجع عنها ويكلفه قلع البناء والغرس ماني بمكلف كي فإن لم يكن وقت العارية وقت نور كړي نبي بزمانه نشتري شدار څول کټ کوي وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت رجوع كي نبي زمن المعير للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع پوي بنشولي دلته ویلي دا مسله د دي امو بوټو موټو دا او د آبادی دا کما د دې آصف نه پټې نیولې فصل مې پکې کړلې نو که وخت نو بیان شوه هم ترڅو چې فصل زیات دې رسېدل ترغیر نه مخکې نشي وړي اخیستلې کخلی فصل توان برکې شرع مجلد کې دي اذا كانت اعاره الارض للزرع سواء كانت مؤقته او غير مؤقته ليس للمستعير معير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد شرح المجلل للأتاسي كذي مخكرة زي شبقب مسألة أخيري من يتحمل أجرة الرد على كده وابسي پیسې بڅوک برداشت کوي خرچه نو قاعده مونږ ویلې ده الغرم بالغنم النعمه بقدر نقمه والنقمه بقدر النقمه 66 نمبر الخراج بالزمان 84 نمبر وکړه نو چاته چې ګټي و بسې خرچه هم پاغه باندې مستعير ته ګټي و بسې خرچه پاغه مودع ته ګټي دغه شی حفاظت کیخو و بسې خرچه په مودع موجر ته نه مستاجر ته ګټي نو و بسې ګټ خرچه په مستاجر باندې نه رسې په وګورئ اجرت رد العاريه للمستعير واجرت رد العين المستاجره على الموجر موجر ته اچھا جی هم غلط ویلو شيء کده سم ویلو موجر ته ګټي کا موجر ته ولې هغه باغی منه پیسې وصولي حلم دې کنه نو بسې توان په موجر وجرت رد العين المغصوبه على الغاصب دنا روا کړ کړي توان دو بسې په بده معنی وي منګ ویلو کنه غصب باب کې چې غاصب کشین شی موجود واپس کوي به هغه مکان تکم نه چر پټ کړي ځکه اماکنه دا قیمت به اعتبار سره مختلفي ده خبرم کړي وا او اجرت درد دین مودعه چې مودعه على المودع باندې به مودع فائدې غتي خاتمه دبا الفرق بين العاريه والوديعه الګ یو سړي دبا پاریه کې راوست رخصته ده نو مالک استبلته ور وستله او به هلاک شول نه ضامن کیږي ځکه د عاریه د امانت ده د ودیانه ده د امانت ده کا امانت کې موږ ویلو اله وفاق تراله بس کافی ده خیرم ده کنه ودیه کې چې وفاق تراله شروع کې ویلو نم نه کافی کیږي صاحب ته باقاعده حواله کوي کنه پوهه نه شي به وين استعار دابه فرد الى استبل مالكها فهلكت لم يزمن وين استعار عينا عين یو شی مطلب کپڑا دا غلام دی داری مالک ته ور وستلو داری مالک ته اگر که مالک ته ونسپارلو ولم يسلمها اليه لم يزمن بهم ند زامن وين رد الوسودي تراشه کو دیا الى دار المالک ته ور وستل ای ور سره حیوان ودی کی خو او استبل کی ودبر خدلو ولم يسلمها اليه هغه ونسپارلو به زامن وی زکه دې کی وفاق تراشه کار نه کیږي تاسو راسي کنه الکه د لاپت سړی مال دی څه حکم دی نو دا امانت دی کوشش وکړئ هندي کې وای ترڅو چې ژوندې خپل به عبادت کوي کني ورسو باندې به عبادت کوي او کوته ته ونه راځي خرج دی کی صدقه دی کی کمال کې رااله لقطه والو کې مې پیسې بوته ور کوي کا صدقه قبول نه کړله دغه شان متولی مسجد پلاس کې د مسجد کوم سامانونه دي دا مسله لګنه وي غونته کې وا تم پکې امین ویخه چا مخه ته ووس کړو